خلقو ته ویلو عام پبلک ته چې پای کې یورپین زوم دي اذا لم تستحي فاصنع ما شئت چې حیا د پکې نه بیا چې رسق وای کوا وې دا ټول نظام په دې باندې متفق ته چې دنیا ته د خلق چې راغله کنه یو نظام دار چې قران مونږ ته داوي چې دا ما ادم پیدا کو هغه نه حوا پیدا کړه دا غینه بیا تاسو رااله دنیا ته او د هر چا د پاره ما پیغمبر درولې ټو میک هیم انډرسټاند چې پوهه کې چیرې دادا کین چونکه پوخا ګاډي نو او ټلیفون نو هر کلی ته پیغمبر ته لكل قوم هاد هر قوم له بزان ځله پیغمبر ته نو اول خلق لګونه یو پیغمبر وته راغلی و آدم علی السلام بیا خلق سپریټ شو خوارو شو غیر چا پیرا جو هر کلی ته یو پیغمبر ته دومره پیغمبران دي په قران کې چې د پیغمبرانو کوم نمونه دي دا ډیر کم دي وی 1,24,000 پیغمبران نه په دې کې نشته مطلب دا چې ډیر شي نمونه دي مونږ ته پته نشته هر کلی ته پیغمبر تلو او بیا چې کله دا خلق بیا کمیونیکیشن ډیر شو او ټلیفونونه مروتل واتس اپ مروتو او جازونه مرال نبی اخر کې یو پیغمبر بیا راولېګو مطلب چې فرام سٹارټ آدم علی السلام لاول یو پیغمبرو چې کله آبادی سپریډ شو نو بیا سره پیغمبرانو سپریډ شو او چې لکه بیا د خلقو ومنځ کې کمیونیکیشن او تعلق رابطه سره اوس امریکای سره تلک خبرې کولای شي جو آخري پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی د اسلامیک نقطه نظر ده سیکولر نقطه نظر دار چې نه د خلق دنیا ته چې راغلو دی په خپل چلیز دکاو لا اول دا خلق شو دی خوراک برسنه کونو بوټي خوړل دا غینه پس بیا چل کو چې زده کو نو هانټینګ ایج وته وي به ښکار کو نو میان به نیول یا به مرغې نیولې بیا به چرته ووري جات شوی نو بیا به چرته ورید کړي دا غینه پس دا خلق په خپل سیکولر نظام دی په خپل ډیولپ کول نو دا خلق دی حتی را ورسه مونږ ورته وایي چې دغه یا کدای خود په خوانه یو درې خبرې یقیني دي ادا پوخانی سایکالوجیست وته وی هغه دا فیصله کړی دا چې په ټولو خلقو کې کدا تور دې کسپین دي پاره کې درې خبرې شریک دي وسنګا وې درې خبرې دادي چې یو خبره پاره کې داوا چې کله ته خوشاله شې داغي الفاظ داو چې کله ته خوشاله نو سوي اف وی سارو چې کله مون خپشو وی جاړو دا جړه نه سترو کې دا وخه دا یونیورسل دی ارزه چې سو خپشه په جړه شي نو جبي وایلت د جبي پیج پوي دوته ضرورت نشته خو اسبه ته پوښي چې پلانې خپه ده ولې خپه ده پسترو کې وخه دي دا د اشارو د سي جبدا چې دا ټول یونیورسل ټروت ده دا ټول خلق د سیکولر خلق دا مني بیا سوي اف وی امیوز چې کله مون خوشاله شو بیا چل کو وی لاف جو سړی خاندې مسکی نو ته پوه چې خوشاله دی کاغه انګریزي وي یا کاغه پارسی وي کاغه ترکی وي خو هر سړی به پوهېږي سړی خوشاله دی او بیا په اخر کې وي اف وی شیم که موږ شرمنده شو نو وی بلش بیا زمونږ دا چهره دومره بلش شي چې سړی پوهېږي چې پلانې لکه بلش شو دا د هغې خبره ده وی بلش چې په چا کې د شرمندګي که نه دی شرمندګۍ ته حیا وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوې چې دا ډیولپ کړي نو حضرت دوه خبرې کړې وي عام خلکو ته وی چې حیا د پکې نه سره خو حیا کوا جو په دغه خزه کې حیا نه و په دغه سړی کې حیا نه و چې حیا پکې نه و جو سمور خپل دی جاړي ارڅ چی ابي دا ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته سوي حیا او اسلام دا د مرغې دوه وزري دي چې وا الوزي بل وسره الوزي چې سړی به حیا شو هغه به اسلام نه شي پاتې کېږي هغه د اسلام سره نشي پاتې کېږي مطلب دا چې بے حیاي دی او بے اسلامي دا فارمولا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خانه خولې و دي ته ایټیالوجي وای باهمي تعلقات چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حضرت وای او الله وای چې تاسو باهمي تعلق دی خي نو تاسو په سپونو کې نیغ ودرېږئ یو بل ته نږدې ودرېږئ تر دې پورې بیا وای چې تاسو د یو بل د حقونو خیال ساتئ نو یو طرف ته حدیث ته اذا بوی علی خلیفتین کله چې یو سړی تا مشر کو چې دا به زمونږ امیر سیبي یکدم یو ګروپ پیدا شو هغه وای چې زمونږ د بل امیري کې دې چې هغه ټیک وای خو چون کې دا وس اختلاف پیدا کیږي نو شریعت په دومره خپه ده فقتلول اخره د اخري سړی وای نه دا د مر قابل دی دا دومره خراب سړی کله چې جوړ ختميږي او توړ راځي نو توړ په شریعت دومره بدلږي چې د مسلم حدیث ته چې دا بل سړی د وجلو قابل دی
او دی وجه نه چې کوم خلق د الله خوښ دی نو څه ورته وایي ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله صفا كأنهم بنيان مرصوص. د هغې په منځ کې جوړ دومره زیات دي د خدای کوم خلق خوښ دی د کومو خلقو مخکې په منځ کې چې جوړ دومره زیات دي لکه څنګه چې په دیوال کې ته سیکه ویلي کې سیسا پیلای ہوئی دیوار د الله دا خلق خوښي. دی وجه نه هر هغه خبره چې هغه توړ راولي په هغې باندې بین لګولی دی. ګوره موږ په یو غلط فهمۍ کې یو تاسو کوئ چې ګناهونه څه دي زما په خیال د اکثرو خلقو دا خیال دی شرک غټ ګناه دی وی چې او وی چې بدکاري ډېر غټ ګناه دی چې او وی چې سود غټ ګناه دی او بعض سړی خپل صفت کوي که نه وی خدای فضل دی سود نه کومه او بدکاري مې وی چېرته نه ده کړې او شرک نه کوم ما به خدای نه بخي څنګه به بخي وی چې قرآن دی کتلی نه دی په قرآن کې خو دومره غټ لیست دی چې ته به حیران شې چې خدای پاکه دې ته خو زمونږ فکر نه لکه هر هغه شی چې توړ راولي نه هغه صحیح ای ته قرآن روغ صورت یې هغې له ورکړی همزه او لمزه نو څه وایي ویل لکل همزة لمزه تباهي ده هغې سړي له چې په شیشه په خلقو پورې پیشاړې کوي مخامخ په خلقو پورې پیشاړې کوي. کوم سړی چې بل سي د ډیګریډ کولو دپاره داسې الفاظ استعمالي دې شکل ته دې وګوره دې پوزې ته دې وګوره دې مخ ته دې وګوره ستا مړه هغه مور چې د هر وخت زمونږ د کور انګولې وړي تاسو کره خو شملې نه زمونږ نه وړئ دا دي دې ته همزه لمزه د دې مختلف ډیفینیشن دي. وی همزه هغې ته وایي چې پوشي شئ وی لمزه هغې ته وایي چې مخامخي وی نه همزه هغې ته وایي چې پوشي شئ لمزه هغې ته وایي چې مخامخي بیا وایي همزه هغې ته وایي چې ان ایکشن ځي پیښې چې ورته موږ وایو لمزه هغې ته وایي چې ان ورډ ځي چې د ژبې نه یې راوباسې وی دا څه کې سر به دې څه خوږم خو همزه او لمزه دې ته وایي چې ته یو سړي بېعزتي وکړې د یو سړي توهین وکړې یو سړی ستا د وجې نه ډیګریډ شي. دیو جن شیطان په دې لار باندې ډېر په اسانه راځي ادا په دې نیکو خلقو پسې راځي. شیطان چې دی په هغه کې یو دوه خوبۍ دي یو دا چوټي نه کوي یو دا چې اوده کېږي نه یو دا چې لار ګوري لکه یو سړی مانځله راځي نو شیطان یې د مانځه نه پاتې کوي چې پاتې یې نه کړي نو بیا څه چلو کوي چې مانځله راشي ته ورته وایې لکه پلانې خو مانځل نه راغی دې څه وایي مړه هغه مونځونه څه کوي. دا خبره شیطان د خولې نه ویسته او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اعجاب المرء بنفسه کم سړی ته چې ځان ښه ښکاره شو بل ورته بد ښکاره شو وهي اشدهن دا سړی به اوس هلاکېږي دا و شیطان دلته ګوته ورکړه. نو شیطان د نیکانو خلقو د ورانولو دپاره همزه او لمزه دغه دا سړی بدکاري نه کوي نو فلم ته دی په وی نه شي دی ډانس نه کوي دی سود نه کوي نو دی شرک نه کوي نو دلته دی په همزه لمزه کې ګیر کو. یو سړي ما ته خبره کوله ډاکټر صاحب ستا سره مې کار و وی سار درغلی وم یو مجمع ته لاړم ما چې خدای پاک بتا راولي خو یې ته رانلې وی زه تقریبا په 10 بجې تللی وم را 2 بجو پورې هلته ناست وم او دا ټول خلقو په دې دوران کې ما سوا د خپل مشر نه په هغه پسې خبرې کولې کو بل دي یو ټاپک استعمال کړی. موږ اکثر په خپلو مشرانو پسې خبرې کوو دا موږ ته یو نیکي ښکاري حالانکه چې د همزه او لمزه ډیفینیشن راوالی نو هغه خدای پاک څه وایي ویلون دله تباهي ده ویل څه ته وایي ویل هغې کندې ته وایي چې د هغې نه جهنم هم پناه غواړي ویل څه ته وایي ویل خیرو ته وایي خیري چا کړي وی الله کړي وی الله وایي چې دا سړی دې تباه شي دی به څوک بچ کړي نه بدکاری کړې ده نه د سود کړی دی او نه شرک کړی دی همزه لمزه یې کړي دي او الله ته دومره غوسه دی چې هغه ته وایي الذي جمع مالا وعددا دا سړی غټ نظر یې په دې وجه دی چې د سره پیسې دي دی وایي زما دومره پنشن دی زما خو دومره پریکټس دی زما دومره مریضان دي زما خپل لیبارټري ده زما چاته څه ضرورت دی جمع مالا وعددا د هر وخت خپل موبایل چیک کوي په هغې کې د نیشنل بینک نه راځي چې تا ته دوره کریډټ وشو دی وایي زما یې چاته هم ضرورت نشته د ده دا خیال نه چې زه د پیسو د وجې نه په ټولو مسایلو به زما قابو وي الله دا ډیفینیشن کوي چې ایټیالوجي څه ده د خپلو پیسو ته غاوره دی د نورو خلقو ته سپک ګوري نو د ده خوراک څه دی هغه په خلقو پسې خبرې دي نو دې سړي له اوس خدای څه سزا ورکوي کله لیمبذن فی الحطمه دا سړی زه پرېږدم نه دی به زه هغې کندې ته ارتوم چې هغه چقول کوي دا زه نه وم دا رسول الله نه وایي دا الله وایي زه به څه کمې کندې ته چې هغه به یې وچقوي کرش چې ورته وایي کرش به یې کړي نو څه وایي الله وایي چېرته په قرآن کې یو ځای دې ته خپل اور ته چېرته ځان نه دی ویلی چې زما اور دلته یې ویلی دی نار الله اور د الله
دې سړي خو شرک نه دی کړی، دې سړي خو بدکاري نه دی کړی، دې سړي خو سود نه دی کړی. دا ولې اجتماعیت ته نقصان رسوي؟ دا الله څه خبره ده؟ دا الله جوړ کده بریک راوستو، ځکه دا خبرې چې هغې سړي ته ورسي د هغه د زړه نه وځي. होशियार खल्को ता तसवैलू वे लफ्ज़ों के दांत नहीं होते लेकिन इनकी काट बहुत सख्त होती है. बलु ख्याल सड़ी सोइलू वर्ड स्पोकन कैन नॉट बी फॉरगॉटन. द खुलेना चली कम खबर उसी अगर इरीगी ना इट कैन ओनली बी फॉरगिवन. हाँ कागे सड़ी तो माफ करे ब्या खैर दे खुद माफ के दो ना लौदा है बल से ऐसा नहीं. वही आप उस वक्त बोले जब आपको यकीन हो कि खामोशी से मेरा बोलना ज़्यादा मुफीद है. دیو جن خلق سر چې خړلې دې د لاسه خړلې نو د اجتماعیت ته چونکه نقصان رسي ولې دوه نقصان به وشي. یو خود داغه دوست چې په د پس دور پوری پیشاړي کړي دی خوې کنه وې د کټ ته پاسې دونه مې وستو د مولا د لمبولو نه مې وستو داسې خبرې مې وته وکړي چې بیا پاسې دی نه شو. په شورا کې مې داسې چلو کو، په اجتماع کې مې داسې چلو کو، او په غم خاده کې جو سره یو شوم دا چل مې کو. دې دلته فخر کوي الته کې الله وتسوي لا ينبذنا زبا ارتاوکم نبذ ارتاوي دوته وي نبذ لکه مونږ چې کجوره وخورو کنه نو ډوکه ارتاو دوی نه نو سپکشه لم ارتاوي نه الله وي ته په خلقو بس خبرې کې نو زبا دې ارتاوم. او توزي نار الله الموقدة التي تطلع على الافئده دا ور بزر ریډیټ کم ګوره دا تاسو ریس والا علاجونه بلیدلی ویلکه پلانې ته برین ټیومر دی په مغزو کې رسولای د پښتو کې مونږ وایو وی په کراچي کې علاج شي کې ډایرکټ ریس په ور پریدي او هغه ټیومر په خپل باندې ختم شي. وی د پلانې په ګردو کې گیټي دي وی گیټي په ریس باندې ختمي. په خاطر قرآن چې نازل دوه وخت کې په خلکو په سمج کې راتلایا نه زماستا په سمج کې په کار د چراشي الله سوی نار الله ورد الله الموقدتو چې بل شوی دی علی الافئده د دې ډایرکشن په ډایرکټ په هارت باندې په زړه باندې وای دا غریز دی ځکه د دې رس خاو د په خلکو به خبرې کولې دا دومره غټ غلطي دا دومره غټ جرم ولې وشو دا ځکه د توړ راوستو. اسوي لا ينبذن نار الله الموقدة التي تطلع على الافئده انها غره غصه ختميږي نه انها عليهم مؤصده دا به سر پوخي. تاسو به پرشر کوکر لیدلې په دې پرشر کوکر کې ما کور تاسو کو مېره دا چرګ پکې 16 سات کې پخېږي هغه ماته په 15 منټ کې چې په 15 منټ کې پخېږي او الله وې د پرشر کوکر په شانته و په زړه سر پوخ کما وې دې سړي سګونه کړي سودی کړي دې سود بارا کې دي کنه مور سره زنا کوله تاسو پته او زنا بارا کې دي چې دا سړی به دغه کې په کوړو وخه او یا به په ګټو وځنه شرک جوړ چې خدای نه خو دې غریب خود څه کړي خو مزه کړي وي هو مزه سو کوي وي دا ټول نیکان خلقوم دغه کار کوي چې په مجلس کې کینی نو هم دغه خبرې کوي. دا ولی دا توړ راولي چې توړ راولي نو الله سوي موصدتن علی انها علیهم موصده فی عمد ممدده نټونه په موږ دي سټیټ کړي عمد دی غټو ستنه ته وای نو دا وړو کې نټ بني غټ نټونه وای موږ په پاسه یخي چې دا چرته و نه راکېږي دا غدا انجام د چا دی دا هغه چا دی چې هغه د خلای په واک کې نه هغه چا دی چې هغه د خبرو لري هغه په خپل ملګرو پسې خبرې کوي او هغه چې کم ځای ناشتي نو هغه دقه باس کوي. څنګه زماغه میلمه چې ماته وي زه حیرانم دی خلکو ته چې دې تر اخیره پورې یو کس ماته وي یو ډاکټر صاحب د قرآن ته څنګه د سیز د کړي ما ورته مې تاسو په مشرانو پسې خبرې کولې ما دا یادو کم خلک چې په مشرانو پسې خبرې کوي قرآن ته سم نه قرآن ته خو تعالی سم چې دغه کار نه کوي. دیو جی نے وہی چکر دوسروں کو جواب دینا اور جواب کا دو ٹوک جواب دینا اس سے بے فضول مشغلہ اور کوئی ہے ہی نہیں. دوسرے کو معاف کرنا اس کی بات کو اگنور کرنا اس کی گالیوں کی بجائے آپ اس کے جواب نہ دینا ددیک اس کی لذت جب آپ محسوس کریں گے تدیک خون چتا محسوس کے اس سے زیادہ لذیذ مشغلہ اور کوئی نہیں چتا تبیادا پتے. دیو جنا ته دا سوچ بکې انها چې یره دا کم کار چې زکوما دی وجنه وای چې کو فرض کې او سړی ته غلطه خبره وکړه دا ګوره ته غلطه خبره وکړه اور آپ نے اس کو جواب نہیں دیا تو کیا ہوگا فرشتے آپ کی جگہ جواب دیں گے فرشتے بس آپ سے جواب ورکی اور اس کی نیکیاں تمہاری ریکارڈ میں لکھی جائے گی.
نور د خدای نه څه غواړې منځونه هغه کړي دي حجونه هغه کړي دي هغه تا ته شفت شو او د ستا په ځای فرشتو هغه جواب ورکو او دغه چل شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حضرت ابوبکر صدیق ناسته یو سړی راغی غړي وړي وی ابوبکر صدیق ته ابوبکر صدیق جواب نه ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکې دی اشکل ابوبکر صدیق لقار انسان نو ناغه ورته استادی سي جو حضرت خپه شو جو پاسه ناغه ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق ډیر مینو کنه وی حضرت چا ماته لګیاو نو ته مسکې وی چې ما یو جواب قدرت ورکوم زمانه ته دومره خپه شوې هغه ته ابوبکر چرته کې چې کله څو پورې ته غلې وي ستا په ځای فرشتي جوابونه ورکول ستا په ځای فرشتي جوابونه ورکول کله چې تا جواب ورکو فرشته لاړه شیطان راغی چرته چې شیطان ناستی الته پیغمبر نکینی استاد خو خانه ده دیو جنا قرآن ټول سورتونه چې ګوري تاسو ګورئ وړاندې سوره نساء ده تا ته وی پازیټیو کارونه کوونه سوی ان تو ادل الامانات الى اهلها جوړ چې کوم شعر اولی غداري چې چا په میرټ څخه کمی میرټ کوي چې چا کوم پوسټ لپاره کم سړی فټي هغه خپل اهل خپل ځای ورکړي چا کې چې صلاحيتي چا کې صلاحيتي ان تو ادل الامانات الى اهلها بیا کتا سو په جرګه کې منبران وای یا عدل کاونو اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل په انصاف فیصله کوئ د سره به جوړ راځي بیا کو جنگ راغې جنگ خو راځي کنه ګور حضرت علی رضی الله عنه او امیر معاویه رضی الله عنه چې جنگ راغې حضرت علی رضی الله عنه عائشه به چې جنگ راغې نو زما ستا کې جنگ راغې انسان آشنا خبره خو نه ده خو فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله ورسوله تاسو کو جنگ راغې نو خدای رسول ته مخامخ کړئ دیو جن تا ته وای چې ته پازیټیو شه پازیټیو کارونه چې کته کې نو سورته نساء تا ته ځای په ځای خي وای چې ته اجتماعیت پستاس الو ډیولپ کیږي پتا کې به اجتماعیت الو راځي چې ته په ځان کې داسې پتونه پیدا کې هم دغه خبره بیا څه ویلو وی ګورا خ کارونه چې کې کنه لږ ځان له جوړ کا نو چا سره وکې خ سلوک د چا سره پکار دی وبالوالدین احسانا پکار چې مور پلاسانه خوشاله کم کسان چې سار دفتر ته ځي او مور ته سلام کوي کم کار چې په هر خبره کې د پلان نه تاسو کوي کم چې په میسج یا په ټلیفون باندې انفارمیشن ورکوي او کم داغو قدر کوي هغه په شان عام خلق نشي کېدی چې بابا په ګډ شماري نه الله وتعالى ورپسې وي په پلار پسې بیا څوک دي وبذل قربا ستا چې څوک نسبیانی و بیا وتسوي والیتاما یتیمانان والمساکین مسکینان والجار ذل قربا او هغه گاونډي چې مستانه سبي او هغه گاونډي چې ستا ور په ور باندې گاونډي والجار ذل جنب او هغه گاونډي چې ستانه لګلري او هغه گاونډي چې ستانه سبي نه او بیا سوي وصاحب بالجنب او ستا فلو هاستل فلو روممیټ کلاس فلو سفر فلو جماعت فلو چې ستا ملګری په هر څه کې چې ستا سره وابن السبيل او مسافر وما ملکت ايمانکم او تاسو نوکران دي کې جوړ راولا دي ټول سره چې ستا ډیلینګ خي چې ستا ډیلینګ خي نو ته بیا خسړې د داته نساء کې وي تا ته مایده کې ساتوي وی ګوره دا کارونه به کول غواړي سوی او اوفو بالعقود وعده پابندي کوي بیا ورته سوی ودا ورته وی چې ګوره تاسو چې کنه وتعاونوا علی البر والتقوا کو څوک د نیکي کار کوي نو زر ور منډي کوا وای زبیر سره وکم ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان که یو سړی بل سړی واجو یا دا خلاف سکار کاو یې دکان یې لار تنگولا پاره کې امداد وسره مکوا دې سره جوړ او توړ ولکه دا لار چا بنده کړی دا وې دا پلانې وې خدای دې سې کې دی غاړي ته ارته دا آی غاړي ته ارته دا دې د خپل شپول یا د خپل دیوال نه لرکې وې څوک ملګری دی وې وکیل صاحب ملګری دی وې ډاکټر صاحب ملګری دی وې دا ولې ملګری دی وې دا یې پارټي دی خو بس زدا غسته دی دې ته وې ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان او بیا ته وې چې ګوره کوم سيزونه چې توړ راولي کنه غې نه بزان ساتي نو سو ته وې انما الخمر والميسر والانصاب والازلام چرته جواری ونه کوي جواری سره د جواری سره توړ راځي شراب چرته ونس کوي شراب سره توړ راځي چرته شکیان نشي خسنی چرته وانه چوي او خپل قسمتونه په خسنو معلوم نه کوي د سره توړ راځي یو سړی وهمي دی بس الکه وی کورونا ویکسین ولګوما کنه هغه یو سړی ماته ویکسین ولګوما کنه مې لګه ولګوا نو لک سات پس ماته وی یره لګولې خدي مې مازغره لمخره خو ما لګولې د نور خپل خوخه وینه نه ما ورېدلې چې 2 کاله پس پمري نو هغه سړی چې دی یو سړی تا ته دې ته سوې وهمي
نو کله چې ټول خلق وهمي شي نه بیا خسنې چی بیا پالونه ګوري او چې ما په نظر بیا غي سړی هغه توتی وکنه ا توتی باغه پال راغستو نو هغه سړی ته 100 پیسې لې هغه 2 پیسې لم هغه ز 2 پیسې والا ته پال ګوره کنه ځان له پالو ګوره چې ردی ذلیلی پیشې نه به خدای تاک کله خلاصې دا چې پسې شي دیږي پیسې به زدر کما خو پال ځان له وګوره نو دا پال والا ټایپ خلق شری کنه دا الله ته خوښ نه دا توړ راولي او دیو جنا پټاپ باندې چې بیا راغې بیا سورته حجراتو نو حجرات دا ماته ست نساء وی سورته همزه مرته وی سورته مائده مرته وی اوس په دغه کې پټاپ ولی انسان سره چې ته خبرې کې دا انسان یو نه په دې انسان کې 15 سيزونه دا بیا یاد ساتي کم سړی چې 15 خبرو خیال ساتي یو د جسم دی یو په دې کې روح دی یو په دې کې عقل دی یو په دې کې احساسات دي یو په دې کې جذبات دي نه کته ولا خړ ډوډۍ ورکه خو هر وخت وته کنزل کې نور جسم له خو ډوډۍ ورکه خو جذبات او احساسات هر وخت مجروحه کې اب سباستان نصیب الخوانو کوي لږ نظر ډراور پاتې کیږي انا زکه احساسات او جذبات محرومه کې نو ته به کوشش کې چې چا جذبات هم مجروحه نشي احساسات هم مجروحه نشي او دا ستارور دی د بخیال ساتل غواړي دیو جره سورته حجرات کې تا دغه کوي یو خاص فارموله کوي انما المؤمنون اخوه تاسو ټول رونه نو فاصلحوا بین اخویکم نو تاسو ذمہواری دا چې د خپل رونو اصلاح وکړي وی اصلاح به څنګه کیږي په پسکولونو باندې پسکولونو کې وړول په وخلو پابندی دا په کورونو کې د ګر اوجاړ بل تخت خپل خزي ته پقاره دو پابندی دا خپل لور ته خپل زوی ته تغږ نشي کولای نه اصلاح به ته څنګه کې وی دا ستا خلاف پته نشي چې دا کم سازش ده په پاکستان کې وګوره د ټولو نه ډیسپلن قوم څوک دی فوج دی فوج ځکه ډیسپلن دی چلته سزا ده سپای چې لا خو دی خوشي نه غبره سړی ولا سزا ور کوي ما چې ډیره خړې کوټ مارشل دویم نمبر چې دی ارګنایز چې دی هغه پولیس دی پولیس ځکه خري چې هغه غلطي وکړي حواله سزا ور کوي ته چې سزا ختم کې د دې دا مطلب دی چې ته بے تمیزه قوم جوړې چې کله بے تمیزه قوم پاتې شي دیو نه دا ستاسو ذمہواری ده چې د خلقو ر تمیز د پاره اغیلته دا غیبت سکه دا غیبت ټریننګ کې دا غیبت تربیت کې وې د تربیت د پاره یو درې خبرې ضروری دي یو دا چې خلق پس خوشحاليږي هغه او پیجنا چې خلق پس خوشحاليږي چې کله خوشحاليږي دې ته ترغیب وي اپ کوم خبرو چې خلق خپکیږي ټرای ټو ایوایډ هغه نه ځان ساته وی په کوم خبرو چې خوشحاليږي نمبر 1 خلق په دې خوشحاليږي چې ته داغه حوصله افزایی وکي یو سړی دی یو کار کوي ته یاره خو ډیر ښه کار دی وکړو دیو جن تا او پی جندل چې خلق په دې خبره خوشحاليږي نو ته داغه خلقو ته د حوصله افزای هغه موقع چرته ځای نه کې دویم خلق په دې خوشحاليږي چې داغه په ذاتی معاملاتو کې ته دلچسپي لري چې ستاسو بچی امتحان ورکړو هغه څه چلو شو تاسو هغه انټرویو ورکړو دا هغه څه چلو شو تاسو هسپتال کې و مریضو هغه څه چلو شو دا امیر صاحب چې د خپل قوم نه د خپل ملګرو نه دغه په ذاتی معاملاتو کې دلچسپي علي نو ویره خره زماته پوسې وکړو دریم نمبر خلق په دې خوشحاليږي چې ته داغه سړی کو فرض کا لگا تحفه ولا وسین دا باز خلق ډیر کوي کایست سره نه کو فروټ ولا شوی ته پوس لرا غلم ته چې مریض ته پوس لزینا سمزه وخت ولا مزه یې کوا لګ فروټ ځان سره وسه ته که چاله واده لزی نو داغه د واده لکه فرق یو ټیم وړي ته وړو ته په دې مروري چې موږ ته غوخه کې نه خو دا خو تا ځان سره سوړیو دا وجنه کتر خلق وړونه غټل غواړي نو یو خلق په دې خوشحاليږي چې په ذاتی معاملاتو کې دلچسپي والا بل خلق په دې خوشحاليږي چې تحفه ولا وسه او بل لا چې چا کنده وسرکا ایو سړی خپناسته ویلې وی سباره پی سی او د میټرک امتحانات دي ویلې وی مونږ ډیوز نه دي کلیر کړي مونږ ته وی چې رول نمبر نه درکو ته وای دا ډیوز بدل زه کلیر کم دا تر هغه په سخت وخت کې پوړی جوړ کړه دا اوس داغه نه نیریږي کته خلق خوشاله ول غواړي او بل خبره دا چې خلق په دې خوشحاليږي چې آپ انکو سنیں چې ته وته وکړي چې کله سړی خبره کوي ته وګورې یره وي خدای شته ماته خو پورا وګورې ما خلق په دې خو خلق په څه خپکیږي وي خلق په دې خپکیږي چې ته بر سره عام رئیسار کې چې دې کمیس ته دی وګوره دې پوزي ته دی وګوره او دې طرز دې خبرو ته دی وګوره او ستاسو دې نسب ته وګوره بر سره عام ټوکنا دیو جن پلانانو ته دا هدایت ته چې ستا مل مراشي خپل بچی دغه په مخ کې مبي عزت کوا ځان لا ورته وای پوزه پاکه کا
ځان له ورته وایي چې پیسې یې ښکته کا خو د خلکو په مخ کې برسر عام ټوکنا هیڅوک هم نه پسند کوي او بل شی چې د خلکو ډیر زیات بدی شي هغه دا چې خامیوں پر نظر رکھنا اور خوبیوں کو نظر انداز کرنا هر سړی چې تعالی راشي هغه کې به څه خوبي او څه بدی بعضی خلک پازیټیو تھینکرز دي وی ګوره دوه قسم له مچان دي په اردو کې مکی وی دی مچتا نو هغه مکی یو دی ګر کی مکی زمونږ نه مچان چي دي یو دی شهد کی مکی نو شهد کی مکی ګر کی مکی کې دا فرق دی چې شهد کی ګر کی مکی همیشه پس خازه کینی او شهد کی مکی ہمیشہ پا گل کی نہیں اس لیے آپ شهد کی مکی بنیے گر کی مکی نہ بنیے چې څوک راځي دا کی څه غلطی تا نیولی او پتا کې دا چل دی هغه بیا غي مایلست نه راځي ځکه چې ته د گر کی مکی نه دا مچ خوې کې کم چې په کور کې په ګن باندې کینی ته دا مچې خوې نه کې کم چې په ګدا باندې کینی دیو جن عیسی علی السلام د خپل ملګرو سره روانو وی هغه سیو سپې مردار پروتو ګوره پازیټیو تھینکینګ تا ګوره صاحب خیال چې سپې یا مردار سړی به مخ نه پټي عیسی علیہ السلام سوی وی دانت کتنے خوبصورت ہے یقینا سپیا دانت خو جلاس خاص په نو ته دان به پړک کاو نو دی غاخونو ته وګوره څومره خولي دي نو په ارچا کې بسنه خوبي چې کله ته په خوبي نظر اساتي نو هغه او هغه خلق په دی خپه کیږي چې کله ته بایلي نو په ملګرو ورړې چې کله ته وګټي نو په ځانه ورړې وې دا زما فرصو دا زما مهنتو چې بایلي وی پلاني کار نه کاونو دیو جن چې تاسو دا پته چې خلق په څه خوشالي کې اجتماعیت او اخلاقیات په الو ډیول پیچ تاسو دا پته چې خلق په څه خوشالي کې کول غواړي چې په څه خپه کېږي غنه کول غواړي ما تاسو سورته حجرات کې چې کوم ویلو نړمبه راته دا ویلو لا تقدموا بین ید الله ورسوله ځان نیغ کوي ما پخنی کېږي ما چې د خدای نه مخکې شي او د رسول نه مخکې شي ان ته سوچ وکا اوس په اسمبلی کې پرون یو زنانه په ډرګ جړل اوس هغه داوی چې د زنانو سره زیاتې کېږي بې عزتي کېږي خو اصل ایټیالوجي چې دا چې زنانو له پکار دي چې هغه صادر پسر کی اصل ایټیالوجي چې د زنانو له پکار دي چې به محرم بارته نوځي زنانو له پکار دي چې د پردي سړي سره شپه نه تیری دی له ناراضي هغه زنانه هغه وی سزا ورکړي د دې نه مطلب دی چې دا د خدای د رسول نه مخکې کیږي الله او رسول خدا غیر پر دا طریقه جوړه کړی دا چې په دې نه کېږي چې ته سزا یوازې ورکې دا خو ستاسو وزیر اعظم لا خو هغه وی چې جب لوگ برهنه لباس پہنेंगे تو واقعات تو होंगे په دې ټول خلک خپه شو چې دا ته سوای نو اصل شی ته نه پرې دینو دا څه کې مشروطي کې او مشروطه ته سوای پخنات ته وای نو الله وای پخنات کې غما لا تقدمو بین ید الله ورسوله دا څه مکوي بل دا خبره په سورته حجرات کې مهتا ته وای چې ګوره یو دا چې کتا سو رخنی ختمه کنا نو اذا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا هر انفارمیشن او هر اطلاع چې راشي فورا په عمل مکوي لاول انویسټیګیټ کا کیلا میسج د تراغلی نه تا فارورډ کړي دیو جن حدیث ته کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع دیو سړی د دروغجن کې دوه د پاره دا پوره دي چې څه اوریا غ فارورډ کړي پوخا به وی وسی فارورډ کړي ته خبره سر ته ورسو کنه دیو جن چې تا ته چا اطلاع راوړه خصوصا منفي اطلاع راوړه نو خپل امیر صاحب خپل سیکریټری صاحب خپل قیم صاحب ته وایا هغه په پیاټاله رائے در کی بیا بالو مخ کېږي دی پوری وای چې کو فرض کتا یو کور کې ناکې وکړو او دا کور نه ماشوم راووتو دا ماشوم دی نو فاسق دی ته وای چې پاغه ته اعتبار نشي کولای نو کدی ماشوم ته وای چې دن ناراضه نو بیا هم دوباره ناکې وکا کې دیشي چې دن یو زنانه یو غسر بنګځي هغه لو پټلانی په سر کړي نو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا هر خبره چې هغه په تعلقاتو کې رخنه راولي دا غینه بزان ساتي او بیا ورپسې تاسو ته ویلو چې ګوره که تاسو داسې کوئ نو تاسو یو طرف ته خو دغه وکړل نو بیا که تاسو رونه نه انما المؤمنون فاصلحوا بین اخویکم وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما چرته چې ته پوجي دوه ملګرو په منځ کې رنجش ته
مرګرو په منځ کې رنجش راتله this is same thing natural ما تاسو ته وی چې څنګه د حضرت علی رضی الله عنه د فاطمه د حضرت علی رضی الله عنه او د امیر معاویه رضی الله عنه د خدیجه په منځ کې رنجش راتلی شي د عائشه رضی الله تعالی عنها نو د عام خلکو راتلی شي استاد ذمہواری ده فاصله بینهما دغه په منځ کې د روغې لپاره چې ټول مهنتونه وکړي دغه وکړي فاهم بغت احداهما فقاتل التي تبغي اكو یو سړی ورانه کا ناغوران کا ټول په جنب شه چې نه دا شی په پرې دی دا ستاد لپاره د جوړ بیا کومي خبري چې تور راولي یو پکې ده لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم په یو بل پورې ټوکی چرته مکوي ته چې کله ټوکی کوي ما ته په غب کې وي په غب کې هغه خپه شو هغه ته کنزل وکړل ته دا غینه ډیر وکړل جنگ جوړ شو مرګ پکې وشو ولې وې تاسو ټوکی کولې نو الله وی کنه چې تاسو ټوکی په چا پورې مکوئ کنه ته په سشي پورې په ټوکی کې هر هغه کار چې هغه د وس نه بار دی پای پورې بکې کنه ته دا دوره غټه پوزه دی دا نو دا وای دا پوزه چارخ کړي نو زوم دا په دا دیوال غلط ته نو دا دی دیوال ته زبد نو هم دا غي مصری ته وام چې چا غلط جوړ کړي نو پوزه خو الله جوړ کړي نه چې ته په پوزه اعتراض کې چې دا غوګونه دی دا کچ کچ رکشا ادا دومره سپیا کا قد دی ادا دومره د وخ په شان دنګي دا ټکی زچاته هم دا خو الله ته نه ځکه دا خواغه جوړ کړي نو کوم سيزونه چې الله جوړ کړی هغه وي زاړو هغه ته ګورم نه سوی ان الله لا ينظر الى الوانكم واجسامكم والوانكم خدای پاک تاسو جسم او رنگ ته ځکه نه ګوري چې دا تاسو کیپیسټي ده نه دا خو تا نه دی جوړ کړی کنه ولکن ينظر الى قلوبكم ها دړاری را دي چې دي تا غازه ګوري چې دا تاسو په وس کې دي لکه زه خپل قد نه پړاولې شم نه کمولې شم رنگ نه خپل سور کولې شم نه خپل شین کولې شم دا خو الله کړی په دې اعتراض مکوه البته زه خپل عمل ټیک کولې شم خپل عمل خرابولې شم دا زما په اختیار کې دی په دې زما خبره کوم دیو جن لا يسخر قوم من قوم ادا ته چې په چا پورې ټوکې کې کو فرض کا د رنگ خوستان خپل نه ځکه پورې خان دي او د پوز ستا په شان خپل نه د په ځکه پورې ټوکې کې خو کله د تقوا ستا په مقابله کې زیاتې او د قیامت په ورځ ډېر جنت په بالا خانو کې ناسي او ته بیا جهنم طرف روانې بیا بسوي خلا بوجه تا پورې ټوکې کوله غره روان دي دیو جنوي ولا تلمزوا انفسکم په یو بل کې عیبونه ملټوي په بل کې عیب لټول په ځان کې عیب لټول دي ته ګوره کنه دې تلوته ته ګوره کنه دې خبرو ته خبرو په چل نه پويږي ته ګوره کنه دې شکل ته وګوره ته دې ته وي ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب اغه نوم کې خودل چاله چې پاغه خپکی یره وی پلانې په نومونو کې خودو کې دومره تکړه ده چې بس سم تپلی پوره د دې سړی نه بد قسمت نشتا ځکه چې راضي چې کم سړی د بل د خندولو د پاره داسې خبري جوړي چې خلق وخندي نو ته چې خلقو له نمونه دی نو دا ته الله تعالی په دشمنانو کې ځان شاملې ولا تنابزوا بالالقاب بیا سوی بیسل اسم الفسوق بعد الايمان بیا اخر کې وای چې ولا تجسسوا په چا پسې لګای ما موږ اکثر وایو کنه خدای شته په ټورس کې ناسو د په مخ کې سیټ کې ناسو ز شاته سیټ کې ناسو ما ته وګورې خو دي سی وی خدای شته ماته فکر نو دا تجسسو دی پردی ټلیفون ته وکه خودل پردی کور کې په دغه کې قتل په چاوت کې قتل پردی خط قتل او پردی خبرې ته وکه خودل وی ثم التفتا که دو کسانو خبرې کولې کنه او یو خپل خو قتل نه فهیا امانه دا خبرو امانت ته دې ته وک بغدا او دې لنځدې مورزه ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا دیو بل غیبت خړډو کوي ما دا هغه پوینټونه دي چې کوم رخنه راولي دی وجنه ټول سورته حجرات په دې یخو نو بیا وسکو وی ډیسپلین د پاره دا ضروری ده درې کارونه دي یو د تعریف چې تر یو سړی انکریج کې او دویم د تنقید چې په یو سړی ته تنقید وکې د تنقید د پاره یو څو خبرې دي د زماستا د پاره ضروری دي یو نمبر 1 دا چې ته په ذهن کې دا کېږي چې د خدای په مخلوق کې خراب مخلوق څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ډیفینیشن کړي اب په ځان کې ګور په بل کې نه ګورو نو سوي شرار عباد الله د خدای په بندیانو کې خراب خلق المشاؤون بالنمیمه چوڑی راوړي کوي دا پیغمبر وای که سړی نه پیژنې په دیو پیژنه چې ته خبره هغه خودي سوي یره چاته وای ما واورې دا مشاؤون بالنمیمه ده
په دې الله دومره مین دی په دې جوړ باندې چې دروغ ډیر پدې شي خو دلته خوختي وي ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا د دوه کسب منځ کې چې خبره راشي دا سړی د دروغ خبره رسي رښتینی نه رسي ځکه دا غینه جنگ راځي نو دی وجنا دا دروغ جن نه دی ته سړی لاړې تا ته را پلان را لګلې ماغه دا خزه دي سي ته چې واپس راځي ته به ته رښتیا وای نه ته به ته وای راستا په ډیر صفاتو کو دروغ راولې نو دی چې د دې دروغ جن ته د دروغ اجازه ورکړې دومره په خوایند دی وینا تا ته وای چې ته بیا د خلقو مشاؤون بین بل المفرقون بین الاحبه کم خلق چې د خلقو دوستانه ورانه الباغون البراء اللعنه دا دریمه خبر په مونږ ټولو کې په نیکو خلقو کې بس نه کمزوري راو باسنو سنسا قرات خو انداز خنو ا تقریر خو عمل په خپل نه کوي دا یې کنه دا میسجونه دا اکثر دا کمنټس په راځي نو اکثر هغه د څه خبره کوي کنه هغه یو کس په کمنټس کې لیکلی وي ملا عمل دې په خپل نشته دته وي البراء الباغون البراء اللعنه چې چرته جماعت ته چرته امامت ته او چرته منبر ته سړی وختو بس بیا په هغه پسې ته لګیدل دا سړی چې دا خراب خلق دی نو زمونږ یو مشر تیر شو الله دې په رحمتونو نازل کی تاسو کې مشران به پیژنې خرم مراد صاحب نوم انجینیر خرم مراد ته یو ډیر خلی کلی دی او دې یو ډیر خو وخت تیر کړو کله چې 71 کې کوم د ډاکې فاب شو نو دیم په جنگي قیدیانو کې ا دې یو څو پوینټونه موږ ته خولي چې په دې ځای کې به یو بل باندې تنقید کوو وای ادروایز موږ بغیر ډیسپلین لو شو زتا واستوم په خبرو سړی خپکی ځان خپکیږي بنا کو خپکیږي زمانه مخ خپکیږي خورم مراد سره مخ خپکیږي د یو بل ملګرو کې بس کو نمبر 1 با جماعت نماز میں سستی کم کسان چې امامت منزل ناراضي ما تعالی پکار دي چې په هر طریقه چې هغه پوکو نمبر 2 خاص کر فجر کی نماز کی غیر حاضری کم خلق چې سار منزل ناراضي کنا دا صحیح خلق نه لري پکار خدا چې د تهجد کوله دی وجنه وی یو فارموله د تبلیغیان د اسانه فارموله استلی وی په کومه محله کې چې د سار په مانځ کې دومره خلق او څومره چې د جمعې په مانځ کې ته پوښښ دا په هدایت او دا یو نشته دا نه په خطه تو تعالی کې دا نه بره په سلارزو کې دا نه پاتې زو نشته د سې جمعات چې په کې د سار په مانځ کې دومره خلقي څومره چې د جمعې په مانځ کې دی وجه کستا رکنی او ستاره جماعت ملګری ا د سار په مانځ کې سستی کوي نو دا ستا ذمہواری ده اس کو دریم نمبر شې چې خورم مراسه خو نه ډیوټي میں کاهلی ارغما پر خاده کې یو خو سار کو استاد دی نو په کلاس کې نه ک ډاکټر صاحب دی په دفتر کې نه ک انجینیر صاحب په خپل ځای کې نه کو وکیل صاحب دی نو دا پته وته نه چې دا زماده کلاینټ مدعی دی کو مدعاله ځکه دا خو کیس نه سټډي کوي دي ته ډیوټي میں کاهلی بل بیجا فیشن پرستی کستا ملګری بس خټول د واسکټ نه چاپیره ګرځي موږ به مخکې په دې میټینګونو کې نه ډي سی می سي دا یو میټینګ وو نو تاسو یقین وکړئ چې ناظم صاحب یا ډي سی صاحب یا بل چې دا غنه بس افسر هغه به ټول بس په واسکټو نه یو بوته به جوړ وکم دلا او دغه ته به وینا وکم او ته صرف نه پراکا ما به ټیلر ته ویلي ټول سوچ یا د بوټانو یا د غړې یا د موټر بیجا فیشن پرستی چې پچا کی دا یو کمزوری ده یو بل اصلاح وکړو به ویلو هندوانه رسم او رواج کستا غم خادي چی کنه لکه اوس کوله امیر صاحب دی او کوله سړی دی ناګي سړی د شپې ټیپ غاګاو نو هغه سلور میاشتو ته زماغه ملګری خبره کوله نو دنه غډې دی وته خزي نه ماته ته سلور میاشتو نه ویتلې وی ماته وی چې مور میکیږي هغه و چې بیا وزم د کوره دیته وای که فرض که تاسو په کورونه کې هندوانه رسم او رواجی په کار چې پاغه او بیا برسر عام سموکینګ از ا بیډ هابټ دا ټیک تا خو سموکینګ چې ته په عادت شوی زستا سره سنشم کوله خو په مجلس کې خوراته مسکه کنه ما ته خو مرا پوکا کنه حکومت پاکستان فیصله کړی دا چې په سرکاري میټینګز کې به دا یو قانون دی تاسو به سموکینګ نه کوئ خو ټول نه غټ افسر لول سیګریټ ولګي بیا میټینګ شروع شي برسر عام سموکنگ د یو بل اصلاح بکو او بل خبره نو پارکنگ ایریا میں گاڑی کڑی کرنا ډیسپلین یو خو بل لاین پابندی کې اوس خو دا روډونه ټول خراب دي چې ټول خراب دي نو چې موټر سایکل د دې غاړي مخ کې شي موټر د دې غاړي مخ کې شي او چې تو ګورې تا پولیس وته چغي وای دا ولې د لاین پابندی نه کوي او ټول ټریفیک داغه د وجه نه خراب شي دا پولیس غریب خو څوک ملګری نشته کو تاسو سره جنگ وکړو حکومت خو سیاست ملګری د پدی غریب څوک سکی
دیو جن دا ستا ذمہواری ده چې ته به د لاین پابندي کې په نو پارکنګ ایریا کې بغاړې نه ودرې دکاندار کا اور مزدور کا بل نه دینا دا څومره چې مونږ کورونه رخکړي د سیخانو والا مونږ ته پیسې دي د سیمټو والا راته پیسې دي د ټیکادار صاحب رانه مرور دی او زمونږ څومره مزدوران چې دی زیه راځي همونږ وایي سبا راشه همونږ افتتاح کوو میخه پکې حلاله کوو نه لکه ردای غریبانان دا پیسې مخکې ورکا کومړ شو نه خدای جنت ته نه پرېږدي تر څو پورې چې دا پیسې نه ورکړي د دې وجه نه خپل د خپلو ملګرو اصلاح په دې حواله باندې کو او بیا آخري خبره جماعت کے پروگراموں میں اور اعانت میں سستی دکھانا کہ وہ سڑے اجتماع ناراضی یا اعانت نہ ورکي لکه اوس مونږ ټولو ته ویلي کنه دا زمونږ د پاره حکم دی چې رجسٹریشن کر لو رجسٹریشن کر لو مین شي 100 روپے دې کسدي یہ آپ دے دے کو چا دا نه ور کړی دا اوس قابل اصلاح دی په دې ته تنقید کولای شي چې ستا په ذمہ دغه یو اعانت او دام ته نشي کول دا زنوامه دا خورم مراد سے ویلي او خورم مراد سے بیا اخیری یو دوه ترخی خبرې دي هغه کو بیا خبره ختمو یو ادا دی چې بہن کو جائیداد میں حصہ نہ دینا کاغار سو رہی خوچے دا چی نو تاسو کوشش وکړئ چې کم خلق په دې جنازو کې خلق आवाज کوي سپلې وباسه زوام پردای سپلې وباسه پردای رچا دي چا چې خور لور لبرخه نه درکړي دا سپلې دا غي دي په دې کې مونږ کېږي دیو جنا چې کوم خلقو خويند رونو له برخه نه ور کړی اگر دا خبره په ذهن کې کیږي چې ټول عبادت پینډینګ دي تر څو پورې چدا نشي نو کارکونو کې باهمي تعلقات د لپاره دا ضروری ده چې ته اغیلا او بیا اخیری خبره چې مونږ یې نکو اکثر پانچوں کو ټخنوں سے نیچے رکھنا دا پیسې نه دي په دې ډېری جګړې شوې دي اشرف علي تانوی سے یو سړی ته وی تمہارے یہ پانچے ٹھیک نہیں ہے ناغه ورته وی کیا کہا مولوی جی نو اشرف علی تانوی صاحب غریب وی دا حکیم علماء تو وی میں شریعت میں تمہاری یہ پانچے ٹھیک نہیں ہے انہوں اس نے شریعت کی ماں کو گالی دی کنزلے وکڑل نو ما وی چې پہلے یہ گناہ کر رہا تھا اب یہ کفر کرنے لگا چې مې وته نه ویلې نو خبره او دغه خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کسانو ته کړی و حضرت عمر صاحب هم کړی و څه کسان راغلو تاسو په دې دغه کې مټه چې دا د مټې نه دی خو یو کله دې ګورډا وته وي ګورډا پای کې زموږ ډېر خمالګری دا غيو وکیل صاحب غالبا او مجاهد مو دا غره پیسې بخکته د طالبان چې نه راوتو طالبانو ته لکه پیسې دی اوچته کا نو هغه ورته لکه ته ماته چې پیسې اوچته کا ما په افغانستان کې دومره جهاد کړي جنگ دومره ډیولپ شو چې هغه سړی هغه واجو بیا ځوړن کو د په دې ګورډه کې بر دا غو کورو نو ګورډې نه به وته مور قتل ډېر دی پول خواته ځوړن کړو 3 ورځې ځوړن دا پینسو دلاسا دا جنگ پیښو او بیا چې کله حضرت عمر صاحب وفات کېدو نو بیمارو نو هغه دا زخمی شو نو یو کس ولن تاسو لراغه نو حضرت عمر صاحب چوکتل نو پیسې ښکته نو حضرت عمر صاحب ته وی علی بالرجل دا سړی مال راولای مال چراغه ورته بچیا وراره هغه د سی وراره دا پیسې دی لګي اوچته کا فانه انقى لثوبك واتقى لربك دینه به دوه فائدې وشي یو بستار ربستانه خوشاله شي او یو بس تارا پیسې پاکي کنه هم دغه خبره اخیری خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بلجیم نه یو وفد راغی موږ چې په دې بلجیم تو دار دی فرانس ته د فرانس سره بلجیم دی بلجیم سره هالند دلته د غواګان ډېرې وي ما قتل مېر چې دا خلک په کومه لار راغلي د بلجیم نه وفد راغی دغه علاقې د مسلمانانو سره بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات کوي نو د بلجیم د وفد مشر چې دی کنه جابر بن سلیم دی نو دا غوي پیسې قطه وی غیبم شایته په ورځو کې پینټونو حضرت یو تو قتل نو حضرت په تسونه وی دا اوس ماته ته طریقه خي چې خلکو ته خبره څنګه هغه کسانې ریسیو کړل دا غي اکرام وکړو او چې کله غي تلل نو حضرت ته مونږ ته نصیحت وکړه اوس ته ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس پیسو ل برازي خورسته راځي نو حضرت تلاول سوي کسی کو گالی نه دو ګوره بیا لا يسخر قوم من قوم دا جګړه خو د کنزلو نه جوړیږي کنه نو حضرت ته وایي کسی کو گالی نه دو ورپسې وته وایي کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو یو نیکی مسپکه مګړای نو بیا ته مثال ورکړي خواہ کسی کے ڈول میں پانی ڈالنا ہو یا کسی کے ساتھ خندروئی سے ملنا ہو نو اخیر کې ورته وایي خپل خبر لراغه دیو جنا ترخه خبره به ورسته کې ځکه بیا سړی مروریږي اور اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھو
क्योंकि वो हजरत होता हुए ये तकब्बुर की अलामत है, रीज़न होता मुखी, और अल्लाह मुतकब्बिरीन को पसंद नहीं करता। देव जन वही द क़यामत पर रोज़ बांधे पतला दे मीज़ान के बदल टोल न द्रुन शे अखलाक़ी اخلاق بالو خی چې زمونږ تعلقات خی د تعلقاتو د خکېدو لپاره یوازې دا موجوده لیکچر پوره نه دی. تاسو الحمدلله ټول یې په دې مکتبه کې یو کتاب دی کارکونو کې باهمي تعلقات ډیر خوږ دی. ما چې په سټوډنټ لایف کې ویلو زه حیران شوم. هغه غالبا دی خورمراسب هغه غالبا خورمراسب لیکل نو دا ځنه سیشن د خورمراسب شو. الله دې په هغه رحم وکړي. الله دې مال تاسو له عمل توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر